بیا زه علمای کرامو ته یو خبره کومه او زما الفاظ داسې چې هغه الفاظ دو ټوکي زه وایم منل په چا باندې زمون کار نه دی زمون کار دی ویل منل ستا کار دی که مني ومنه که نه مني مه منه زما نبي علیه الصلاة والسلام په څو الفاظو کې دننه موږ ته د صحابه کرامو عظمت ښودل دی خو د عقل ضرورت دی په مخ د ځمکه باندې زه چې زیات بې وقوفه خلک اینمه هغه په دې دور کې اینم که تاسو ته یو کس کېناست او مخې ته قرآن کېښودو زمونږ خلک پاسې دي دا ډېر معتبر کس دی د الله قرآن وی ابه تا ته دا ښیي چې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یا د یو بل صحابي تفسیر مه منه زه چې تکم تفسیر ویم دا ومنه صلات والسلام نه بعد ابو بکر دی د ابو بکر نه بعد عمر دی د عمر نه بعد عثمان دی د عثمان نه بعد علی دی حضرت علی کرم الله وجهه یو پیر پروت دی مبارک په خاورو باندې پروت دی نبی علیه الصلاة والسلام راغی ورته وی علی پاسه حضرت علی کرم الله وجهه پاسېدو نبی علیہ السلام د خپلې ګوتې داسې راواغستې د علي رضی الله تعالی عنه ګیره پې وسنډله چونکې په خاورو کې پروت بیا ورته نبی علیہ السلام وفرمایل علي زه تا ته دوه کسان ښیم اشق الناس چې په تمامه دنیا کې بدبخته دي په الفاظو نظر شته اشق الناس په تمامه دنیا کې د ټولو نه زیات بدبخته دوه کسان دي تاسو په خپله په دې الفاظو نظر وکئ زما ممن حاجي صاحب زه خو وایم دا چې ویل زما کار منل ستا کار منلو ډیګري چې دا الله زما نبي ته نه ده ورکړي ما ته به سره کي منل زما نبي په خلکو په زور نه دي کړي انک لا تهدي من احببت نبي ستا چې څوک خوښي ته ورته هدایت ګوره نشي کولی مطلب څه ستا په ذمه منل په خلکو باندې نه دي انما انت نذیر ته نذیر یې رونکی تبشیر زیره ورکونکی منل ستا په ذمه باندې نه دي نو زما نبي علیه الصلاة والسلام ورته سوی اشق الناس بدبخته په ټوله ځمکه باندې د آدم نه واله تر د آخري انسان پورې د دیو په شان بدبخته نشته دا د چا الفاظ دي دا د باچاخیل مولا الفاظ نه دي دا د نبی علیه الصلاة والسلام الفاظ دي او وی چاته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای علی رضی الله تعالی یو بدبخته چې په تمام ځمکه کې غټ بدبخته هغه کسو چې د حضرت صالح علیه السلام اوخه الاله کړه هغه اوخه الاله کړه په تمام ځمکه د ټولو نه غټ بدبخته داو دویم ورته فرمای علی غټ بدبخته انسان دویم هغه دی په مخ د ځمکه باندې په سټ مبارکې ورته لاس کېښودو کم سړی به چې ستا سټ قتل کوي ستا سر به کټ کوي په دې ځمکه باندې ټولو نه غټ بدبخته دی واقع دی چې د ټولو نه غټ بدبخته دی لیکن زما د الفاظو نه مراد ستا د اعتراض جواب دی ستا په ذهن کې چې کم ګن پروت دی د دې ګن روکاو دی عزیزه کتې لري کې ستا خوښه ده دغه کس څوک دی عبدالرحمن نامې ده نبی علیہ الصلاة والسلام نه بعد ابو بکر خلیفہ راشد بیا عمر دے بیا عثمان دے بیا حضرت علی دے علی په کوپا کې اوسېدو حضرت حسن فرمایي کله به چې د سحر د جمع ټیمو زبراتلم د خپل بابا جان مبارک علی رضی الله تعالی عنہ سره په مسجد تتلم یو سحر زر عالم ما حضرت علی ولید چې پروت دی بیبیانې رایخی علی رضی الله تعالی عنہ بیا وده کیږي وایي کله چې زر عالم زما خیال دا بابا به تهجد کړي او دس به کړی ځان به مسجد ته تیار کړی دا سحر د جمعې دی حضرت حسن فرمائی بابا جان می داسې وټپاو بابا جان پاسه مونځ ته ځو وایي علي پاسېدو ما ته وی حسنه خبرې ما خوب لیدو په خوب کې مې ستا نیکه محمد مصطفی لیدو نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدو زه ډېر خفه ومه ما ورته خپل زړه راز ووایو یا رسول الله د کافرو نه نیم تنګ په ځمکه باندې کله چې خلکو ته اعلان کوم راځئ چې جنګ ته لاړ شو زما ټول خلک تیاریږي د کافرو مقابلې ته وځي ورته ویله یا رسول الله که زه په ځمکه باندې نن تنګ راغلی
د الله نبي زه د خوارجو نه تنګ راغلی خلکو ته ویم دا شینه مرداران دي په مخ د ځمکه خبیثان دي زما سره پاسئ د دې خلکو سره جنګ وکړو یا رسول الله خلک وایي په دیو کې علیمان دي خلک وایي په دیو کې قاریان دي هغو قرآن وایي هغو علیمان دي دین بیانوي علي ته زمونږ جنګ د دیو سره څنګه کې ما ورته ویل د الله نبي زه نن په ځمکه باندې په دې خبره ډېر سخت خفه یم ما ته ډېر غټ ټینشن دی علي رضی الله تعالی عنه ما ته وایي رسول الله وفرمایل خیرې ورته وکړه بهرحال کله چې علي پاڅېدو مسجد ته روان شو حضرت حسن هم ورسره دی رضی الله تعالی عنهما هم ورسره دي دا دواړه ورسره دي علي جماعت ته مسجد ته روان دی د سهار مونځ ته ځي د جمعې مبارکې ورځ وه کله چې روانو د عبدالرحمن نامې چې وه دا را روان شه په دې قصد او اراده کله چې علي رضی الله تعالی عنه سکم 4,000 خوارج د مخ د ځمکې نه پناه کړل د هغوی سرونه قتل کړو بعضې خلک وتښتېدو دوه کسان جدا زګین ته لاړ فرقه اباضیه هغه وخت کې جوړه شوه دا د خوارجو فرقه ده اباضیه نامې وه څه خلک لاړ یمن ته هلته به د خوارجو تنظیم سنبالاو خلک به د خوارجو طرف ته میلان ورکاو عقاید به ورته ښودو د عبدالرحمن را روان شو راته د حضرت علي په قتل پسې په لار کې د یو کالکه شپه راله هغه کورم د خوارجو دی په یو جینۍ باندې عاشق شو زما په الفاظو خبر کوئ په جینۍ عاشق شو کله چې پې عاشق شو په سارلی جرګه پلار ته وکړه ستا دا لور ما ته راکړه هغه ورته ویل زما لور زه تا ته در کوم په 2 شرطونو سره زما د لور 2 شرطونه دي اولنی شرط یې دا دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې اولنی شرط څه دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې دویم شرط دا دی دا زما د لور شرط دی چې زه به ستا سره واده کوم په دې شرط به کوم چې ته حضرت علي قتل کړي دا خوارجو هغه ویل دوانه شرطونه ما ته قبول دي 1,00,000 روپۍ هم ورکوم زه چې د خپل کلي علاقې او د کور نه را روانېدم زه د حضرت علي په قتل پسې را روان شوی وم دا به م وکړم دوانه شرطونه قبول کړو همدغه د جمعې سهار له هغه مسجد کې شپه وکړه په کم کې چې به علي د سهار مونځ لتو بیا د سهاره په یو کوڅه کې ولاړ دی علي هم را روان دی ورسره حسن هم دی ورسره عقیل هم دی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا درې را روان دي دا د یو دیوال شاته ولاړ دی یو ورسه بل ملګری دی توره یې اوچته کړه علي رضی الله تعالی عنه په سټې ګزار وکړو حضرت علي را پرېوت حسن او عقیل په دې خارجي پسې منډه کړه دا یې ونیو علي رضی الله د جمعې په ورځ باندې زخمي شو کله چې د جمعې په ورځ زخمي شو دغه ورځ یې په زخم کې تېره کړه د هفتې په ورځ باندې د دنیا نه حضرت علي رحلت فرما شو کله ته دا وصیت یې وکړو زما په ژوند ورته سم مه وایئ کله چې زه د دنیا نه لاړ شم بیا تې تاسو بدل او قصاص اخلئ چې تاسو کومه سزا ورکوئ عقیل رضی الله تعالی عنه ډېر جذباتي انسان و هغه وفرمایل دې خارجي له به څوک ګوتې نه وروړي دا به زه په خپله وژنم علي نه بعد چې کله حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه هغه ته سزا ورکوله ای وتاړو د خپو یوه غټۍ ګوتې وله کټ کړه کله چې دا ګوته کټ کوله هغه سوی اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق کله چې وله بله ګوته کټ کوله بیا هم د قرآن تلاوت کوي دا څوک عبدالرحمن نامې د خارجي کم چې د حضرت علي قتل کړی دی علي شهید کړی عزیزانو زما په الفاظو نظر کوئ د خپې یو ګوته کې کټ کوي هغه دا الفاظ ادا کوي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق چې بله ګوته کټ کوي هغه د قرآن تلاوت کوي ټول جسم یې ورته کټ کو د جسم اجزا یې ورته کټ کول هغه د قرآن تلاوت کو په اخیره کې عقیل ژبه ونیوه کله چې ژبه ژبه یې کټ کوله هغه ورته وایي عقیل ټول جسم مې کټ کا ژبه مې مه کټ کوه په دې د رب د قرآن تلاوت کوم مال عزیزه یاد ساته عقیل صحابي حسن صحابي علي صحابي عبدالرحمن خارجي کله چې عبدالرحمن خارجي جسم کټ کېږي صرف یو لفظ وایي زما ژبه مه کټ کوه په دې زه د رب قرآن ویم ما ویل د رب قرآن خارجي م وایو د رب قرآن دا خارجي م وایي بلکې دا نه ده تاسو که تمام علامات د خوارجو ګورئ د هغوی کار څه دی زما نبي علامات بیانوي دیو به قرآن وایي دیو به زما حدیث وایي دیو چې تا ته دوکه درکوي زما د رب
د قرآن پنوم به درکای دیو کتا ته دوکه درکای د نبی علیہ السلام د حدیثو پنوم به درکای دا کتا ته دوکه درکای د رب په قرآن درکای دی خارجي ته خپل نظر وکا دام د رب قرآن وای نن چې تا تم په منبر کینی ته اجي صاحب دا قرآن وای دا د رب پیغام وای تا ته پته نه لګي اره دا تا ته زهر دراچي د قرآن پنوم دراچي ماویل راشه د نبی علیہ السلام صحابه تبراشو منګر صحابه کردار انداز رفتار گفتار وګورو قول پیل تقریر به وګورو منګ د هغه طریقې انداز ګورو زمان نبی فرمای بنی اسرائیل کې خلکو د خپل مور سره زنا کړي وا زما په امت بدسه دور راشي پدیو کې په بدبخت راشي عام د خپل مور سره زنا کوي په بنی اسرائیل کې دعاویا فرقې جوړې شوي وي زما په امت کې بدري او یا جوړيږي دعاویا به فرقې دا به جهنمياني یو به جماعتي صحابه سوق بي زمان نبی فرمای اهل سنت والجماعت بي ما انا علیه و اصحابي زج پکم دینیم زما صحابه چې څنګه پیش کړل په دې طریقه باندې دا جماعت تل دے دا زما د نبی فرمان دے مال عزیز یاد ساتا نبی فرمای دا جنتی جماعت وجہ صدا خوارجم قرآن وای خوارجم حدیث وای خوارجم غور خبری کئی د دین مجلسونه لګای لیکن زما نبی دا نه وای نبی فرمای آغا سنت منی کم چې مارا ولډي آغا دین منی کم چې مارا ولډي آغا الفاظ وای کم چې زما صحابه وای آغا دین اخلی کم چې صحابه اغستل دے مال بیا یاد ساتا خوارج د قرآن پنوم دو کور کئی خوارج د حدیث پنوم دو کور کئی ارے تا د صحابه د لارې اړی د صحابه د طریقې نه اړی لیکن من چې قرآن حدیث وکات من ته نبی سخی یو راته قرآن خی د قرآن تشریح پس خی په خپل سنت باندې خی څنګه رب قرآن نبی ته ورکړل دی نبی علیہ السلام فرمای ما طرف قرآن را کړل دی ما طرف سنت هم را کړل دی ما تاسو ته قرآن هم در کړل دی ما تاسو ته سنت هم در کړل دی وستا په ذمہ باندې دا د صحابه په ذریعہ باندې دا من ته قرآن هم را کړل دی من ته سنت هم را کړل دی زما ستا په ذمہ باندې منل دی و زما ستا په انحصار خبره پاتې دا بیا زما الفاظ واورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت ذکر کړل دی قرآن کراو کا بعض خلق دھوکا ور کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تورته جی سمورات دے د الله کلی ونیسي د الله قرآن ونیسا معامل درب قرآن ونیسا لیکن رب چې څنګه ویل دی د ویل هغه څنګه مال رب فرمای زما نبی فرمای ما طرف قرآن را کړل دی ا قرآن ما تا ته در کړل دی ما طرف سنت هم را کړل دی ما هغه سنت تا ته در کړل دی د چا په ذریعہ می در کړل دی برای راست درب نه قرآن نه دی اغستلې برای راست درب نه سنت نه دی اغستلې رب قرآن مصطفی ته ورکړل دی مصطفی صحابه ته ورکړل دی صحابه امت ته ورکړل دی بیا نظر وکا قرآن موتا د صحابی نه اغسته دی صحابی د نبی نه اغسته دی نبی د رب کائنات نه اغسته دی انحصار دا دی یو د رب قرآن منل دی یو د نبی سنت منل دی څنګه منل دی څنګه رب نبی ته ورکړل دی نبی صحابی ته ورکړل دی صحابی موتا ته راکړل دی په دې انداز منل دی سوی اهل سنت والجماعت مانس شه کدا الله د نبی ذات د مابین نه لري کې تا ته قرآن هم نه ملاویږي او کدا الله د نبی د صحابي د مابین نه لري کې تا ته نه سنت ملاویږي نه درته قرآن ملاویږي او په دې باندې زه دلیل اکثر ویم اللہ قرآن کی فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کدا قرآن ما پغر نازل کړي دا زنه دا الله وي که قرآن می پغر نازل کړي وي دا غر به تاسو لیدلې وي دا غر به ټوکړي ټوکړي شوي وي دا سو کوئی الله وي
الله سے فرمائی موتا تا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کچرت دا قرآن ما پغر نازل کرے جسے تابلی دلے دا غرب ٹکڑا ٹکڑا شوے ارے دا بریزا ریزا شوے کتن ضرور کی پدی غر کی وسپنم شتا پدی غر کی طالبان شتا پدی غر کی گتم شتا خوکد رب قرآن پدی غر را غلے براہ راست دی غر در رب قرآن نشاز مائلے وجہ دادا رب جلال والا دے در رب قرآن جلال والا دے یا سوال دادے جسے ستا بچے لس کلندے داغا پسینہ کی قرآن نوزی حافظی قرآن جوڑی گی داغا سینہ نے ٹھکڑی کی گی راس صدے وجہ صدا سوال کول پکار دی ارے جواب مور کول پکار دی قسم پا اللہ دیوبنتا پا ہر دور کی آغا نازوری جملے ور کلڈی رب دیوبنتا آغا دا گلون گلدستا ور کلڈا پدی کے ہر قسم گلاب موجود دے پدی کے ہر قسم گل موجود دے اللہ دیوبنتا محتمیم ور کلڈے قاری محمد طیب سلویق کالا دا دارالعلوم دیوبند محتمیم پاتی شوے آ جواب لکل لے پا خطبات کی جواب لکل لے کہ در اب قرآن فوراً دا بندہ پا سینہ نازلے دو دے بندہ نشاز مائلے ارے دا بندہ با ٹکڑا ٹکڑا شوے دا بری زریز شوے کچرت در اب قرآن فوراً پا غر نازل شوے دا غر با تالی دلے جسے دا غر با ٹکڑا ٹکڑا شوے لیکن کلچ در اب قرآن دا محمدی مصطفیٰ پا سینہ نازل شو دا قرآن ستا بچی تمیلاوی گی دا قرآن صحاب بھی تمیلاوی گی ارے داغیو سینہ نہ ٹکڑی کی گی وجہ صدا مثال ورکی کلچ مثال ذہن تراغے مسئلہ با ذہن تراشی تاسو اسمان تا گورئی اسمان کی نورم دے اسمان کی سپوگ مہم دا نورم رنا کئی سپوگ مہم رنا کئی تر سپوگ مہی رنا تا کتریشی دنور رنا تا نشی کتے وجہ صدا منچ کنا نظر وکو ہر توئی منیر سپوگ مہی توئی مستنیر منیر مانا دادا رنا ور کون کے مستنیر مانا دادا رنا اغسطن کے نور رنا ور کئی سپوگ مہی رنا علی دنور رنا پلدا دسپوگ مہی رنا پلن ندا دنور نے اغسطل دا ارے پا مثال خور وکی نور تا چی گلا گورے سترگی دی بریخیگی جولائی پا میاش کی کتن ور تکینی ستا بدنی نشی ازمائلے دنور تپش کتن نشی کتے ستا جسمی نشی ازمائلے وجہ دادا نور منیر دے نور جلال والا دے دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچی دنور رنا پس پوگمائی لگی پوگمائی توئی مستنیر مانا دادا دی رنا اغسطی دا دس پوگمائی رنا پلن ندا ارے دی رنا اغسطی دا دسن اغسطی دا دنور نے اغسطی دا منچی کلس پوگمائی تا گورو منگلا خونم را کئی منگلا مزم را کئی منگتی لطف آلو الانکی دس پوگمائی رنا پلن ندا سپوگمائی دنور نا رنا اغسطل دا زکنور جلال والا دے سپوگمائی جمال والا دا نور رنا ورکئی سپوگمائی رنا اخلی سپوگمائی رنا دنور نالی دنور رنا کی جلال دے فوراً اجسے نشی کتے دا اجسے جسمی نشی ازمائلے لیکن کلچ دنور رنا پس پوگمائی باندے ولگی دا تتی خوانم آلی تتی مزم آلی علنکی دس پوگمائی رنا پلن ندا دس پوگمائی رنا دنور ندا دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے لیکن کلچ درب جلالی کلام دا مصطفیٰ پا جمالی سنہ نازل شو خوندو مزاکی بدل شو سنچ نور جلال والا دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچ نور پل جلالی رنا پس پوگمائی باندی والا گولا اجی سیبت خوان آلی دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے کلچ مصطفیٰ پا جمالی سنہ نازل شو تا خوندو مزالی اجی سیبت خوان دور مزاتی کلتا آلی بیا بارحال عزیزانو کدا مابین محمد مصطفیٰ ختم کی نتدرب قرآنم نشا غستے وجہ دا درب جلال والا درب قرآنم جلال والا او فوراً کدا پا غر نازل شو غر بے ٹکڑی کرو دا دا محمد جمالی سینہ دا چی پاغی باند رب خپل کتاب نازل کو و خواندو مزا کی بدل شو موتاتی وس خواندو مزا اخلو زما پا الفاظو بستاس غور راغلے اہل سنت والجماعت مانم دادا آغا سنت
چې رب نبی ته ورکړل دي، نبی صحابي ته ورکړل دي، صحابي امتی ته ورکړل دي، صحابي امتی ته ورکړل دي. والجماعت مراد دا دی چې صحابي د نبی نه اخیستل دي. نو موږ د صحابه کرامو په نقش قدم خپل قدم دو. هر صحابي د نبی جنتی دی. زمونږ عقیده را ده نبی علیه الصلاة والسلام سکم کس میلاو شوی په نبی باندې ایمان راولی، د دې ایمان په حالت کې دنیا نه تللی، هغې ته موږ اهل سنت والجماعت صحابي وایو. هغه صحابي حجت هم دی، د تنقید نه بالاتر دی. هر صحابي د نبی علیه السلام جنتی دی، هر صحابي محفوظ دی. محفوظ معنی دا ده لا تمس النار مسلما من رآنی ولا رآ من رآنی. نبی علیہ السلام فرمائی اور با آغا سڑے نمسخ کئی چا چی زلی دلیم چا چی زما صحابی لی دل لے آغا با اور نمسخ کئی. شرط دارے چی دا ایمان پا حالت کی لی دل لے. ارے دوابیانی یو مولا دے امین اللہ نامے دا آغا یو سوال کرو، ارے منگا خو نبی علیہ السلام منو، نبی علیہ السلام یقینی جنتی دے، لیکن تاسو حنفیان چی امام ابو حنیفہ منائی، آئے امام ابو حنیفہ مبارکی حدیث کی چرتا راغل دی امام ابو حنیفہ جنتی دے. مال سیر سا اعتراض پذیرے لیکن علم دی کم دے. ترمیزی شریف کو لاؤ کا نبی فرمائی لا تمس النار مسلما من رآنی، زما صحابی با اور نمسا کئی چونکہ دس زلی دلیم پمائی ایمان راول دے. ولا رآ من رآنی، چاچی زما دا صحابی لی دل دے، دا دی صحابی برکتم دمرا دے، آغا سڑے با اور نمسا کئی، آغا سڑے با اور نمسا کئی. لیکن تا خود دوکا بی وقوب و آبیانو تور کولے شو دار خوارجو نخم دا سپہا الاحلام نوجوانان بی وقوب بی ستاغوان تی کشیس پسی بروانی نواز دا تعجب خبر داو کنا دا. بہرحال زمان نبی دا صحابہ کرام فضیلت منتا پا دو الفاظو کی ذکر کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتابی ہدایت دے، صحابہ نجومی ہدایت دی. نبی افتابی ہدایت دے، صحابی نجومی ہدایت دے. اہل سنت عقیدہ دادا نبی معصوم دے دا بڑی گنانا، نبی معصوم دے دا غٹی گنانا، نبی معصوم دے قبل النبوت، نبی معصوم دے بعد النبوت. صحابی واضح معصوم نہ دے، صحابی واضح محفوظ دے، صحابی واضح صدیق دے، صحابی واضح فاروق دے، صحابی واضح حیدر دے، صحابی واضح سخی دے. لیکن کله چې ټول صحابه را جمع کې داسې معصوم دي څنګه چې نبی معصوم دی. وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي، کله چې سپوږمۍ ټوکړه ټوکړه شي، ستورو کې تقسیم شي، ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ته جوړه شي، نبوت چې تقسیم شي، صحابه ته جوړ شي، صحابه چې را جمع شي نبوت ته جوړ شي. دیو چې نبی افتابی ہدایت، صحابی نجومی ہدایت. زما نبی فرمائی اصحابی کن نجوم، زما صحابہ پشان دستورو دی. ارے ستوری تا رنا میلاو دا د خپل ذات د وجه نه دا میلاو، ستوری تا چې کوم رنا میلاو دا دا رنا د سپوږمۍ نه میلاو دا. صحابي ته چې کوم لفظ میلاو دی، صحابي ته چې کوم مقام میلاو دی دا ورته د نبي نه میلاو دی. ارے صحابي چې موږ منل دی د هغې وجه همداره. حاجي صاحب یاد ساته زموږ اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه داره چرته اعتراض ونه کړي. نبی علیہ السلام فرمائی پا دو ٹوک الفاظوں کے زمان نبی نے صحابی مقام ذکر کر دے. لا تسبو اصحابی، زمان صحابہ پبارکی نازیبا خبرم مکوا. ارے نبی خود نہ فرمائی، اللہ فرمائی لا تسبو الذین یدعون من دون اللہ، دا کافر خدایانو تکنزل مکوا. کناب ستار رب تکنزل کئی بغیر علم بے کئی، علم بور سنئی ستار رب تکنزل کئی. دا زنویم دا نبی علیہ السلام نوئی دا درب قرآن وی کنزل خود کافر بت ہم جائز ندی، دا مسلمان ذات ہم جائز ندی. ارے دا صحابی بارکی دا تصور ہم نشکی دے یو کسرا پاسی زمان دا نبی صحابی تا کنزل وکی. دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی سوکھو زمان صحابی تا کنزل نکی، البتہ سخلق بی نازیبا خباب کی. سوک بتاوی دا نبی نے علاوہ دا رب نے علاوہ پہر سڑی تنقید کی گی. سوک برا پاسی زمارے صدیق فضاعت بتنقید کئی، سوک برا پاسی زمارے فاروق فضاعت بتنقید کئی، سوک برا پاسی زمارے عثمان فضاعت بتنقید
तनकीद कई, सोक बरा पासी जमा दाली पसात ब तनकीद कई, सोक बरा पासी अमीर मुआविया पसात ब तनकीद कई। दे भजना जमा नबी अल्फाज फरमाई ला तसुब्बु अस्हाबी, अरे नासिबा खबरी मका जहन के सवाल दे जिस कार से दे सवाल से दे दावरा पासी या जमा सहाबी पा अमल तली सोक बोय सहाबिया हज कर दे जमा प्लार पिंजा जुना कर दी, सोक बोय सहाबिया उम्रा खलडा जमा प्लार लस उम्रे कर दी, सोक बोय सहाबी कुरान है पस करे न दे जमा प्लार हाफिजी कुरान दे, जमा बच्चे हाफिजी कुरान दे। जमा नबी फरमाई दा खबर नासी भादा, अरे जमा सहाबी पा अमल मतला लव अनफक अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा, कचर तासु के औकस द उहुद दगर बराबर सोना सदका की वर की तासु अरबों की कतल दे पटोल नगद घर द उहुद दे द उहुद घर उगोरा याद सोने सदका उगोरा टोल दुनिया चनका समाद जहन मुताबिक द उहुद दगर नुम्र सोना नष्टा, अरे ची पटोल दुनिया की नष्टा तस्वुर की नाराजी यो कसरा पासी दुम्र सोनार की नबी फरमाई हाँ हाँ कचर त दुम्र सोना दिम वर्का ब्याम जमार सहाबी मुठी खर्च नरसी। ये जुमला की जमान भी साद शरी तराजु जवाब दर कर दे जमा सहाबी पर अमल मतलब अमल सुम्र बेहतर दे यो तरफ तो सो नदा चिरटोल ना असली माल दे, अरे जामे पकोर के मखामख प्रतिदी पैसे मखामख प्रतिदी नूर अशिया मखामख प्रतिदी, लेकिन तासु सोना गोरई सोना वंग द टोल न पटाई खवदिदा वजह दादा सोना दे कीमती दा नबी द टोल माल कीमत रायागस द टोल न कीमती सोना दा कदा सोना द उहुद दगर नंबर के जमार सहाबियों मुठी खर्च नरसी। दी जुमला की ऊपर माइल जमा सहाबी पा अमल मतला, अरे तद मुन्स खबर के तद उजी खबर के तद ज़कात खबर के तद हिफ्ज़ कुरान खबर के तद हज खबर के तद उम्रे खबर के तद जिहाद खबर के कता सोना उहुद दगर नंबर के जमा सहाबी तनरसी माल अजिसर जमन अकीदा दा जस्ता दमुन्स मकाम मनम मगर दमुन्स मकाम कम दे दरोजे मकाम मनम मगर दरोजे मकाम कम दे द ज़कात मकाम मनम मगर द ज़कात मकाम कम दे द सदक़े मकाम मनम मगर द सदक़े मकाम कम दे जमात नबी सहाबी मकाम, अरे सोहबत नबुव्वत जमन अहले सुन्नत अकीदा प्रदेश मक्का बांधी द टूल न फसीलत वाला से दा मस्जिद दे दीन मक्किलार शाह बैतुल कुदस दे दीन मक्किलार शाह हरम काबा दा मक्किलार शाह बैतुल ला दे मक्किलार शाह मस्जिद नबवी दे मक्किलार शाह लौह महफूज दे मक्किलार शाह कुर्सी दा मक्किलार शाह अर्श मुअल्ला दे किन जमात द नबी रे जिस्म से चिकमा खावरे लगे दल्ला आददी मस्जिद नम आला द बैतुल कुदस नम आला, अरे हरम काबा नम आला मस्जिद नबवी नम आला अर्श मुअल्ला नम आला शरीफुल अक़लाम नम आला कुर्सी नम आला लौह महफूज नम आला मल अजिसे तवाया कमा खावरे ची जमात द नबी रे जिस्म से लगे दल्ला अहले सुन्नत अकीदा दा अगर दी मस्जिद न आला बैतुल कुदस न आला हरम काबा न आला मस्जिद नबवी न आला कले ची मा नजर वकम कमा खावरा चिशला शूर दा शूर पकी नष्टा कमा खावरा लिदो द पार स्तरग नष्टा कमा खावरा अवरिदो द पार वग नष्टा कमा खावरा कतो द पार स्तरग नष्टा वीलो द पार सुबान नष्टा कले ची जमात द नबी रे जिस्म सवले की दा दी मस्जिद न आला अर्श मुअल्ला नम आला बैतुल्लाह नम आला मस्जिद नबवी नम आला लौह महफूज नम आला कुर्सी नम आला शरीफुल अक़लाम नम आला माविल चिकमा खावरा ला शूर दा दार्श न आला, अरे बताओ ना सिद्दीक शूर वाला उमर को अकल वाला उस्मान सखा वाला अली बहादुर वाला इब्न मसूद पकाहत वाला अमीर मुआविया सनसदान वाला दागी मकाम व मर्तबा सुमर बुलंद वाला तमात वाया जिसे चिकमा खावरा ला शूर दा
چې زما د نبی د جسم سره ولګېده هغه د دې مسجد نم اعلی اره یاد ساته دا مسجد پرېږده د بیت القدس نم اعلی بیت القدس پرېږده حرم کعبه نم اعلی حرم کعبه پرېږده د بیت الله نم اعلی بیت الله پرېږده مسجد نبوي نم اعلی مسجد نبوي پرېږده د عرش معلی نم اعلی لہذا نبی علیہ السلام په دې څو جملو کې موږ ته وفرمایل چې زما صحابي په عمل چرته ونه تلي او زه وایم حاجي صاحب ستا د مونځ مقام منم مګر کم ستا د روژې مقام منم مګر کم ستا د زکات مقام منم مګر کم ستا د مونځ هر څه مقام منم ستا د تلاوت مقام منم مګر کم زمونږ عقیده ده نبي ته نبوت میلاو صحابي ته صحابیت میلاو دا په عمل نه دی میلاو اره دا د قادیاني نظریه او عقیده وه نبي ته نبوت میلاو دی دا په عمل میلاو دی صحابي ته صحابیت چې میلاویږي دا په عمل میلاویږي زمونږ اهل سنت عقیده ده نبي ته نبوت که میلاو صحابي ته صحابیت که میلاو دا ورته په مونځ نه دی میلاو په زکات نه دی میلاو اره دا په کوشش نه میلاویږي قوت انتخاب د رب کائنات صحابیت انتخاب د رب کائنات اره دا په عمل نه میلاویږي دا په عمل باندې نه میلاویږي لہذا په عمل به صحابه نه تلي بهرحال بیا په دغه صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډېره جدا ده د صحابو کې بعضې صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډېره اعلی ده او ما تاسو ته چې د کوم صحابي په بابت باندې ذکر کول دي دا هغه صحابي نوم دی عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا غریب صحابي کله چې موږ نظر وکړو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جسم نه کمزوری دی د جسم نه وچ دی موټه نه دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لیکن کله چې زما د نبی سره مقام راغی نو د هغه مقام ډېر اوچت دی او د دې الفاظو زما د عقیدې داوند تاسو داسې ولرئ ما الفاظ ساده کړو چې صحابي ته صحابیت په عمل نه ده میلاو نبي ته نبوت په عمل نه ده میلاو په زیات عمل باندې نه نبوت میلاویږي نه صحابیت میلاویږي که چرته صحابیت په تقوا میلاوېدو شیخ عبدالقادر جیلانی به موږ صحابي منلی که چرته صحابیت په عمل میلاوېدو امام اعظم ابو حنیفه به موږ صحابي منلی اره 40 سال د ماخوستن په اودس باندې 40 کاله امام ابو حنیفه د سهار لمونځ کړی یاد ساته که چرته نبوت یا صحابیت په عمل میلاوېدو موږ به امام ابو حنیفه صحابي ګڼلی لیکن که تمام ځمکه د امام ابو حنیفه نه ډکه شي اره د صحابي د خپلو خاورې ته نه رسي صحابي صحبت د نبوت موندل دی هغه ډېر بلند و بالا دی بیا یاد ساته چې صاحب د امام ابو حنیفه نه که تمام ځمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي که چېرته وهابي اعتراض کوي چې د امام ابو حنیفه نه تمام ځمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي زموږ جواب دا دی وهابي یاد ساته که د ابو نقصان نه که چېرته د امین الله نه تمام ځمکه ډکه شي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي خوشحاله چېرته نه شي خفګان وکړه دا خو ما په توبه واړولي بهرحال د نبی علیه السلام صحابي ته چې صحابیت میلاو دی دا د نبي په صحبت میلاو دی اره په عمل به نه تلي اره یاد ساته صحابي ته صحابیت چې میلاو دی جسم ته به نه ګوري بلال د رنګه تور دی د خپلو اواز یې کله چې زما د نبي د ذات سره تعلق راغی د بلال د خپلو اواز په جنت کې اورېدی کېږي کله چې د نبي د ذات سره تعلق راغی ابن مسعود مقام و مرتبه د اسمان په ستورو بللی کېږي یاد ساته زما نبي د دغه صحابي په باره کې موږ ته څه ارشادات ویلي موږ صحابه کرام وکتل موږ عبدالله بن مسعود وکاته
ستا د هر سوال جواب هم در کوم، د عقیدې حل هم درته پیش کوم، د مسلې حل هم پیش کوم. زما نبی فرمایي رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام معبد، زه ستاسو لپاره په هغه څه راضي یم کوم چې تاسو ته عبدالله بن مسعود درکړو. ارې که زما د طرف نه عبدالله بن مسعود تاسو ته مسئله پیش کړه، زه راضي یم د دنه زه راضي یم، تاسو راضي شئ. وسخطت لکم ما سخط لکم ابن ام عبد، عبدالله بن مسعود چې څه تاسو ته نه خوښئ زه درته نه خوښوم. ابن مسعود د کوفې گورنر دی. ارې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په باره کې چې کله موږ وکتل هغه د نبي علیه السلام په نقش قدم تللی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا د کوفې گورنر دی. تاسو یاد ساتئ څه خلک اعتراض کوي ارې په کوفه کې د علي رضی الله شهادت شوی دی، کوفه کې منافقانو مال بیا قرآن کولاو کا، قرآن کوفې والا ته منافق نه دی ویلی، لیکن قرآن ویل دی من اهل المدینه مردو علی النفاق، مدینه منوره کې منافقان شته. مال قرآن خدا وی سیبا مدینه منوره کې منافق شته. ارې د منافق د وجې نه ښار مه بدناموه. کوفه هغه ښار دی د کم سنگ بنیاد عمر فاروق ایښودی دی، په کم کې قاضي و گورنر عبدالله بن مسعود دی، په کم کې چې خلیفه علی رضی الله تعالی عنه دی. بعضې خلک په تاسو اعتراض کوي جی موږ مکې مدینې والا یو، تاسو کوفې والا یې. مال د چا په اعتراض کې مه راځه، نه دا مکې والا دی نه مدینې والا دی، دا برطانیې والا دی. ستا بنیاد انګریز ایښودی، تا انګریز راایستلی، نه تا کې مدینې والا محبت شتا، نه تا کې مدینې والا محبت شتا، نه مکې والا محبت شتا. ارے ارب الجادی صفحه نمبر 60 وابیان په خپل کتاب کې لیکي په کومه ورځ چې زموږ حکومت راغی، په کومه ورځ چې زموږ لاس ته طاقت راغی، د نبي علیه السلام روضه به ورانو، دا به په خاورو کې بدلو. دا تا ته وایي ستا امام ابو حنیفه کوفې والا دی، موږ مکې او مدینې والا یو. مال تپوس ته وکړه کم قرات باندې چې قرآن کې دا د کوفې والا دی یا د مکې والا دی یا مدینې والا دی. عرب عجم چې نن کم قرآن وایي حاجي صاحب یاد ساته دا قرآن د کوفې د امام په قرات دی، امام حفص کوفي دا قرآن ویلی، دا قرات هغه ښودلی، دا قرات امام عاصم کوفي ښودلی. یاد ساته درته ووایه کوفې والا قرآن ولې وی، مکې والا ولې نه وی، مدینې والا ولې نه وی؟ جواب نشته حاجي صاحب. یاد ساته نه مکې والا دی نه مدینې والا دی. خلافت عثمانیه کې فقهن فرع اجوا، سلطان صلاح الدین ایوبی دور کې فقهن فرع اجوا. ارے 1200 کاله په دغه کعبه مدینه کې امامت زما احناف وکړلی. 1200 کالو نه بعد کوم وخت نه چې تاسو خلافت عثمانیه ختم کو، انګریز نحوست د مذهب د آزادګۍ په نوم باندې ستا بنیاد ایښودی دی. چې صاحب جواب زما څه شته، زه جواب در کوم. سوال تی توکا مالیات ساته زمنګ امام ابو حنیفه کوفه کې راتله پکارو، نه مکه کې راتله پکارو، نه مدینه کې راتله پکارو. ستا سوال پکار دی وجه څه ده؟ مالیات ساته زما نبی مکې نه هجرت کړلی، نبی علیه السلام مدینې ته تللی، نبی علیه السلام باندې مدینه منوره کې مرګ راغلی، څلورم خلیفه علی مدینه کې راغلی، د څلورم خلیفه علی وصال مدینه کې نه دی شوی، څلورم خلیفه علی د مدینې نه کوفې ته تللی، د علي وصال کوفه کې شوی دی. اولنی امام ابو حنیفه کوفه کې راغلی، که د څلورم خلیفه وصال مدینه کې شوی، امام په مدینه کې راته کله چې د علي وصال کوفه کې شوی دی، امام ابو حنیفه مدینه کې کوفه کې راغلی. حاجي صاحب وجه سره کم زګین نه چې غټ کار پرېږدي ورکوټې هغه زګین نه شروع کوي، خطیب صاحب کم زګین نه بیان پرېږدي دویم خطیب د هغه زین نه شروع کوي. یاد ساته که ستا ذهن ته داسې راشي دې مولوي صاحب د دې مدرسې بنیاد کېښو، مسجد مولوي صاحب جوړ کړ، د مولوي صاحب زوی چې راغی د بنینو مدرسې جوړه کړه، کله چې نوسۍ راغی د بناتو مدرسې جوړه کړه. اولنی نبي دی، نبي مدینې نه تللی، ابوبکر مدینه کې راغلی، ابوبکر مدینې نه تللی، عمر مدینه کې راغلی، عمر مدینې نه تللی، عثمان مدینه کې راغلی، عثمان مدینې نه تللی، علی مدینه کې راغلی، لیکن د علي وفات مدینه کې نه دی شوی، علي د مدینې نه کوفې ته راغلی، د علي وفات کوفه کې
کې شوی دی اره ابوبکر غټو عمر غټو عثمان غټو علي غټو کله چې د غټو دور د کم زګین نه ختم شو کچې د هغه زګین نه راغی چې د هغه زګین نه شروع کوي کم کې چې پلار پریښی دی نو سې د هغه زګین نه شروع کوي کم کې چې پلار پریښی دی دغه شان علي د کم زګین نه کار پریښی دنیا نه تللی ابو حنیفه د هغه زګین نه کار شروع کړی ابو حنیفه د هغه زګین نه کار شروع کړی که دا دلیل د ذهن ته نه راغلی دویم دلیل زما نبي فرمایي انا مدینة العلم زه د علم ښار یم وعلي بابها علي دروازه ده اره ما ویل که ته چېرته د علم ښار ته ځې بیا به په دروازه باندې ځې سړی چې ښار ته نوځي په دروازه باندې ځي زما نبي فرمایي زه د علم ښار یم علي دروازه ده بیا زما په دلیل نظر وکړه نبي علیه السلام مدینه کې دفن دی علي په کوفه کې دی د علي وصال کوفه کې شوی د علي دارالخلافه کوفه ده نبي علیه السلام د علم ښار دی نبي په مدینه کې دی علي دروازه ده علي په کوفه کې دی اره د علم ښار ته چې ځې په دروازه باندې به ځې د وجې نه کوم سړی د نبي علم اصیلی نبوت وراثت علي د نبي علیه السلام نبوت علي د نبوت علم علي هغه د علي نه تېرېږي موږ چې کله وکت علي په کوفه کې دی اره ابو حنیفه هم په کوفه کې دی دروازه کوفه کې ده ښار د علم مدینه کې دی ښار د علم په مدینه کې دی عمر رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود راولي او کوفې والاو ته عمر شوی ما درته د علم یو لوی سمندر درکوم مالیات ساته علي د علم دروازه ده علي کوفه کې دی ابن مسعود ته د علم سمندر وای ابن مسعود کوفه کې دی اره په کوفه اعتراض مه کوه که خبره د منافقت شي مالګیا یاد ساته د کوفې بنیاد عمر ایښو دی د وهابیت بنیاد انګریز ایښو دی خوښه ستا ده کوفې والا علي یاد ته علي برطانیې والا دا اختیار حاجي صاحب تا ته دی زه نه وایم درته عمر پخپله وایي او کوفې والاو ما تاسو ته ابن مسعود درکوم ابن مسعود څوک دی د علم ښار دی نبي وایي زه په هغه دین راضي یم کوم چې ابن مسعود درکي زه په هغه دین ناراض یم کوم چې ابن مسعود نه درکوي تاسو یې د ځانه علئ نبي علیه السلام د ابن مسعود په باره کې فرمایي عمر هغه ابن مسعود کوفې ته لیږي او کوفې والاو ته وایي ما درته د علم بنیاد درکو ما درته د علم سمندر در ولیږو پکې ورته مسله راله مقدمه ورته پیش شوه یو سړي د ښځې سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې ورته مهر یاد نه و خاوند لار مړ شو نکاح کې د مهر ورته یاد نه و خاوند مړ شو آیا ښځه به عدت تېری او که نه ښځې ته به د خاوند میراث میلاویږي که نه ښځې ته به مهر میلاویږي که نه درې سواله پې وشو یو سړي د ښځې سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې سړي ته مهر یاد نه دی مولوي صاحب نه میر شو یا دا خاوند مړ شو ښځه به عدت تېری که به نه تېری ځکه خاوند خو مړ شوی دی دویم ښځې ته به د خاوند میراث میلاویږي که نه ځکه ښځه خو واده شوې نه ده دریم ښځې ته به مهر میلاویږي که نه ځکه د نکاح په وخت کې مهر یاد نه دی تاسو مسله ذهن ته واچوئ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرآن کې د دې مسلې صریح حکم نشته زما څه د رسول الله صریح حدیث هم نشته ما ته نه دی معلوم پلانکۍ ورځ باندې راشئ زه به سوچ وکم زه به اجتهاد وکم خلک رال ډېر خلک را جمع دي چونکه مسئله نوی ده هلته موجود دی حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود فرمایي مهر بم ښځې ته میلاویږي ما په اجتهاد دا مسله را ایستې ده ما قیاس کړی دې نه موږ ته دا مسله هم ثابتېږي څه خلک وایي قیاس مه کوه حالانکه قیاس د رسول الله هغه صحابي کوي د کوم په باره کې چې نبي علیه السلام وایي زه تاسو له په هغه دین راضي یم کوم چې ابن مسعود درکړي زه په هغه دین خفه یم کوم چې ابن مسعود نه یې درکړی چې دی راضي دی زه راضي یم نبي علیه السلام د خپلې رضا بنیاد ابن مسعود موږ ته ګرځول دی او وایي ما په خپل قیاس دا مسلې را ایستل دي مهر مثل به ښځې ته میلاویږي دویم میراث به ښځې ته میلاویږي دریم ښځه به عدت هم تېری حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ چې
کله دا مسأله واورېده ابن مسعود خلکو ته مسأله واوروله ماقل فرمای ابن مسعود ته وایي دا مسأله تا په خپل اجتهاد کړله ابن مسعود فرمای ها ما خپل اجتهاد کړلی ماقل رضی الله فرمای ما په دې خپلو غوږونو د الله د نبي نه اورېدل دي زمونږ په روری کې یو ښځه وه بنت واشق د هغې نوم و هغه زنانه ته دا مسله راغلې وه د هغې نکاح کېده مهر ایر شوی و بیا یې خاوند مړ شو کله چې خاوند مړ شو موږ دا مسله رسول الله ته پیش کړه زما نبي وفرمایل ښځې ته به مهر مثل ورکوي مهر مثل به ښځې ته میلاویږي میراث کې به هم حصه ده د دې ښځې به میراث هم کېږي د خاوند د مرګ نه بعد 4 میاشتې 10 ورځې عدت به هم تېروي ابن مسعود چې کله دا الفاظ واورېد ابن مسعود خوشحاله شو دا الفاظ وایي الحمدلله زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابته شوه دا زه نه یم حاجي صاحب دا عبدالله بن مسعود وایي زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابت شو اگر چې ما ته علم نو ما قیاس کړو ما حاجي صاحب وجه سره ځکه نبي علیه السلام وایي زه په هغه سره راضي یم ابن مسعود پې راضي دی ارے چې زما نبي راضي دی زما د رب رضا ده زما د رب رضا کله زما د نبي په رضا کې ده زما د نبي رضا د ابن مسعود په رضا کې ده دې وجې نه ما ویل ابن مسعود کوفې ته راغلی په کوفه اعتراض مکوه په کوم ښار کې چې امام اعظم ابو حنیفه پیدا شوی دی ارے د امام صاحب نیکه ته حضرت علی رضی الله په خوله کې لاړې توکل دي دعا یې ورته کړله د هغه دعا نتیجه امام اعظم ابو حنیفه دی من چې قرآن کلاو کوم د قرآن آخرین منهم د دې مراد زما نبي د پاریس د سلمان په سر لاس ږدي د ولو باندې لاس ږدي لو کان العلم عند الثریا لو کان الإمام عند الثريا لو كان العلم عند الثريا أريك علم ثريا تلاشي كإمام ثريا تلاشي يا ساتي دد أولاد نبي وكسرة باسي لتناوله رجال من أبناء باريس أبورا كسي خلقتا داغ پخاندان کی صرف امام ابو حنیفه دے دا جنب اولاد کی صرف ابو حنیفه دے دا کم صحابی په باره کې چې زما نبي دا وایي زه د ده په رضا راضي یم هغه په کوفه کې دی د هغه نه فقه ابراهیم نخعي اوري د ابراهیم نخعي نه امام ابو حنیفه اوري حاجي صاحب تا چېرته نظر کړی چې ته کوم اعتراض کې په چای کې ته چې کومه خبره کوې دا خبره که نبي علیه الصلاة والسلام واوري په تا به خندا کوي که به نه کوي کوفه کې منافق تېر شوی دی دا اعتراض دی که کوفه کې منافق تېر شوی نو رئیس المنافقین په مدینه کې هم تېر شوی آیا د چا د ذات د وجې نه موږ د بل انسان په ذات به هم ګوته راکاږو په مکه کې ابو جهل تېر شوی دی د هغې الزام به ته په کعبه تړې یا په امام کعبه به تړې یا په صحابي د کعبې به تړې په صحابي د مکې به تړې دا اوس د عقل خبره ده ستا عقل کار کوي خو زه دا وایم وهابی نه دوکه اوچته که عقل کې اوچت که د ده څه نور هېڅ هم نشته نه ورڅه عقل شته نه ورڅه مکمل سیده تله شته بې عقلي ده دوکه ده بس نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي استقرئوا القرآن من 4 تاسو قرآن ولئ د 4 کسانو نه ولولئ من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل بخاری ترمذی کے حدیث ہے نبی فرمائی کہ تاسو قرآن ولئ د 4 کسانو نه ولولئ نمبر 1 عبد الله بن مسعود نا نمبر 2 د سالم نا نمبر 3 د ابي بن كعب نا نمبر 4 د معاذ بن جبل نا ارے معاذ بن جبل نه ولولئ دا هغه صحابي دی زما نبي چې کله یمن ته معاذ ابن جبل لیږي ورته فرمایي معاذه فیصله به په څه کوې معاذ فرمایي د رب په قرآن به کوم نبي وایي که په هغې کې میلاو نه شي فرمایي ستا په سنتو به کوم نبي وایي که په دې کې میلاو نه شي معاذ وایي اجتهد برأیي بیا به زه اجتهاد کوم زما نبي وایي الحمدلله زما نبي حمد ادا کوي د معاذ په باره کې
چې د خپل اجتهاد کوي د رب په قرآن اجتهاد کوي زما په سنت اجتهاد کوي لیکن معاذ چې کله دنیا راځي شاګرد ورته وایي د چا خوا ته لاړ شم معاذ فرمایي ابن مسعود ته لاړ شه معاذ څه فرمایي زما نه بعد ابن مسعود ته لاړ شه او پدې کې فرمایي حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه وان البدايه بالرجل في الذكر على غيره في امر يشترك فيه مع غير يدل على تقدمه فيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوبي پسو کسانو کې دا زما نبی بیان کړه کله چې دغه کسانو نمونه واغسته شي اول چې د کم نوم ذکر شي اول مقام دا غده په دې حدیث کې زما نبی د سلور صحابه نمونه ذکر کوي معاذ بن جبل ابی بن کعب سالم ابن مسعود اول نوم د ابن مسعود اخلي لہذا ابن حجر فرمای اولنې مقام د ابن مسعود دی اولنې مقام د چا دی د ابن مسعود دی زمونږ عقیده او نظریه دا ده تمام انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې حیات دي ژوندي دي الله په ځمکه باندې څلورو قسمه خلکو جسم خوړل حرام کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء اول الله حرام کړل پس مکه باندې چې د نبی جسد خوري زمکه د نبی جسد نشي خوړل الانکه د زمکه عادت دا ده چې دا هر جسم پلسي چي او دای خوري خو زمکه طبيعت بدل کړل نو د نبی معجزه ده دویم کرامت ده د صدیقین شهدا د شهید جسم زمکه نه خوري قرآن دا فیصله کوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې کوم سره د الله په لاره کې شهید شي هغه ته مړی موایه بل احیا دا ژوندی دی دریم نمبر د حافظ قرآن تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانیپتی را نقل کړي د حافظ قرآن د مرګ نه بعد کرامت دا دی د جسم مبارک زمکه نه خوري زمکه خپل عادت بدلوي او د صدیق دا په دلالت النص ثابت دی چې د شهید نه د صدیق مقام اعلی دی صدیق اطلاق اول په صحابه کرامو کېږي او زمونږ عقیده ده د رب د ذات نه بعد د ټولو نه اعلی ذات د انبیاء کرامو دی په انبیاء کې اعلی ذات د محمد مصطفی دی او د انبیاء نه بعد درجه د صدیق عمر عثمان علی د صحابه کرامو ده نو تمام صحابه صدیقین دی دلالت النص دا وی چې د حافظ قرآن جسم زمکه نشي خوړلی د حدیث نه ثابت ده اور چې د شهید جسم زمکه نشي خوړلی نو د صحابي د صدیق جسم زمکه نشي خوړلی دا سلور وانه دي خو درجه داره د ټولو نه اول د نبیانو ذات بیا د شهداو بیا د صدیق او بیا د حفاظو د دې جسد مبارک دا زمکه نه خوري زمکه ورته خپل عادت بدلی یا تاسو قرآن کنه کولاو کوي یا حدیث کولاو کوي نو چې په کوم ترتیب رب ذکر کړل نبی ذکر کړل هغه ترتیب دی د فضیلت په دې حدیث مبارک کې د سلورو کسانو نه د الله نبی فرمایي تاسو قرآن وایي او باغې کې اول عبد الله بن مسعود ذکر کړل اول مقام د عبد الله بن مسعود دی اول مقام د عبد الله بن مسعود دی لکه استاد سکول کې وای زمونږ سره درې ماشومانو پوزیشن اغستل دی زید عمر بکر زید اول ذکر کو اول پوزیشن ته زید بیا عمر ذکر کو دویم پوزیشن د عمر بیا بکر ذکر کو دریم پوزیشن د بکر دی دغه شان زمانه بي سلور صحابه ذکر کړل اول ابن مسعود ذکر کړل اول مقام د ابن مسعود دی کمنګر اوالو نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف کی روایت دے تمسکو بعہد ابن ام عبد د ابن مسعود ہدایت او حکم په مضبوطی ونیسئ تفسیر ابن جریر جل نمبر 9 کی را نقل کئی صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما انا لكم ان تفهموا اما انا لكم ان تعقلوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا دا پر خپل دلیل پس وای نبی علیہ السلام فرمای ابن مسعود چې تکم حکم کوي تاسو نیسئ
زمن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوفه کې ده. ابن مسعود هم دلته قاضي عالم گورنر پاتې شوی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خلکو ته مونږ کاو، څه خلک پسې رستو ولاړ دي، رستو پسې قرات کوي. ابن مسعود قرات واوریدو، کله چې د قرات نه ابن مسعود فارغ شو او ورته څه فرمایي، ایا تاسو نه پیږئ، ایا په تاسو کې عقل نشته؟ دا زه نه ویم، دا عبدالله بن مسعود وایي. د دوو جملو باندې نظر کوئ. څه خلکو کو په مسجد کې ناست دي هلته په تیزه باندې درود وایي. ابن مسعود ته چا وایي ای نبي علیه السلام دا کار کړ دی؟ ابن مسعود وایي څه وجه ده؟ وایي څه خلک را جمع شوي دي د کوفې په مسجد کې ناست دي په تیزه درود وایي. ابن مسعود د کوفې قاضي دی، گورنر هم دی، رامنډی کړه، مخې پټکل دی، د کوفې جامع مسجد ته راغی. کله چې ابن مسعود وکتل هلته خلک را جمع شوي دي په تیز اواز درود وایي. ابن مسعود فرمایي زما د نبي د جسم مبارک، زما د نبی علیه السلام د قبر خاوره وچه شوې نه ده، هغه لوټه د کومې نه چې پې موږ اوبه اړولې هغه لا ماته شوې نه ده. تاسو د نبي علیه السلام په باره کې، تاسو د نبي علیه السلام صحابه ابوبکر عمر عثمان هغه صحابه کرامو د قبر خاوره وچه شوې نه ده، د هغوی د قبر لوټه ماته شوې نه ده. ارې د هغوی ذات مبارک دنیا نه لا تللی نه دی، تاسو بیا بدعات شروع کړو، تاسو کې عقل نشته. ابن مسعود د لاس نه ونیو، یو یو د مسجد نه وایست. نن ما ته خلک را پاسي جی ته فتوا ورکې حیات النبي منکر پسې مونځ مه کوه، کوم سړی چې د عذاب قبر منکر دی په ده پسې مونځ مه کوه. مالیات ساته، د متواتر حدیثو ثابته ده ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. ارے په دې ځمکه باندې رب حرام کړ ده د نبي جسم نشي خوړی. زما نبي فرمایي متواتر حدیث دی یا احیاء فی قبورهم یصلون، تمام انبیاء په خپلو قبرونو کې ژوندي دي. ارے زما نبي فرمایي من صلی علی عند قبری سمعته، کم سړی چې د قبر څه درود السلام وایي نبي وایي زه اورم. ومن صلی علی نهیا ابلغته، کم سړی چې لرې نه وایي رب یې ما ته رارسوي. مال چې یو سړی زما د نبي د قبر حیات نه مني، زما نبي فرمایي کله چې مړی قبر کې کېښودی شي فتعاد روحه، روح ورته واپس کېږي. ارے که نیک عملي د جنت باغچه ورته قبر جوړېږي، ارے که بد عملي زما نبي وایي د جهنم کنده جوړېږي. زما د نبي د دې حدیثو نه انکار کوي ته پسې مونځ کوې. ارے ابن مسعود خو هغه سړی مسجد کې نه پرېږدي کوم سړی چې په اوچت اواز درود وایي. وجه څه ده؟ دا کار نه زما نبي کړی نه د نبي صحابي کړی. یا عجیزه یاد ساته کوم سړی چې په عقیده کې بګاړ راوباسي ته پسې مونځ کوې، ستا خوښه ده. ما لمن د ابن مسعود نیول ده، زما ایډل ابن مسعود دی، زه د ابن مسعود په قدم قدم دم. که د یو عقیدې نه انکار کوې فتوا د باندې بدعتي مو ورکوم، ارے یره نه کوم. عزیزه یاد ساته نن چې دین په ښکته روان دی غلطي زما نه ده، غلطي د حق علماو نه ده، غلطي ستا ده. ته په عقیده کلک نه، په تا ثقالت دی، ستا زړه مل دی، ستا په ذهن کې صرف اسلام دی ته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن مسعود فرمایي یو سړی په مسجد کې بدعت کوي، یو کار زما د نبي نه دی ثابت. ارے نبي درود په تیزه نه دی ویلی، نبي علیه السلام صحابي په تیزه نه دی ویلی. یو سړی وایي دا بدعت کوي، یو یو د لاس نه نیسي د مسجد نه وباسي. زه څنګه فتوا درکړم چې د یو کار فتوا ابن مسعود نشي ورکولی، زه تا ته څنګه فتوا درکړم؟ ارے ابن مسعود چې د کومو خلکو سره جنګ کوي د مسجد نه وباسي، علي چې د کومو خلکو سره جنګ کوي علي مقابلې ته ودرېږي. په هغه خلکو پسې زه تا ته لمونځ وکړم څنګه درکړم؟ زما مرۍ دومره نه ده چې په ورځ د قیامت د رب په ورځ د قیامت د رب د هغه ښامارانو چې جهنم کې پیدا کړي زما په مرۍ کې تخار واچي او پانسي راکړي. زما طاقت او وس نشته. عجیز صحیح العقیده سړی امام ګرځوه، که نه ګرځې مال نه ایسټاپ نشته. صحیح العقیده سړی پسې اقتدا کوه، د صحیح سړی بیان اوره، ورنه لا اله الا الله محمد رسول الله باندې تا بنیاد ګرځول. که چېرته په دې باندې خلاصېدو ابوبکر به د مانعین زکات څه جهاد نه کوو، هغې به مونځ کوو. عمر ورته وایي مونځ کوي، صدیق ته وایي عمر وایي صدیقه مونځونه کوي، کلمه وایي
صدیق فرمائی چې زما نبی ته یو رسی ورکوله ما ته نه راکوي زه به ورسره جنګ کوم زه د ابوبکر ومنم زه د ابن مسعود ومنم زه د علي ومنم اره حاجي صاحب که زه ستا ومنم توکل مای زم خوارجم قرآن وایو توکل مای زم صحابه کرامو په مخ کې دی بدعتیانو درود وایو حلقه جوړه کړه زما صحابي ابن مسعود د مسجد نو باسي زه د ابن مسعود منم کستاو منم تما ته وای زه کومه لار خپل کوم یو طرف ته صحابي دی د چا په بنیاد چې زما نبي وایي زه ترې راضي یم تاسو ترې راضي شئ یو طرف ته صدیق اکبر دی چې د کلمې په وجه باندې څوک نه ماف کوي اره زکات به راکې زکات مسئله ده مسئله وړه ده عقیده غټه ده چې کله د زکات د معنی سره جنګ کوي یو سړی د قبر د عذاب نه انکار کوي زه تا ته فتوا څنګه درکړم زه تا ته فتوا څنګه درکړم یو سړی د عقیدې نه انکار کوي د قبر عقیده متواتر ده په دې کې ثواب شته په دې کې عذاب شته حیات النبي عقیده د ټول امت ده 1400 سال نه دا عقیده را روانه ده تمام انبیا په قبرونو کې ژوندي دي اره د تمام امت عقیده ده یو سړی ته انکار کوي زه فتوا څنګه درکړم چې دا صحیح دی تما تلار وخایا زه صدیق ومنم فاروق ومنم ابن مسعود ومنم یا ستا ومنم زم په یو دوه کې حیران یم ته حاجي صاحب ما ته شک دی زما نبي فرمایي په صحابهو پسې لاړ شه په صحابهو پسې لاړ شه او په صحابهو کې چې بیا دا مسله یاده کې تاسو بعضې خلک وایي دا هم د صحابي قول و امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ با دا اختر په ورځ باندې خطبه د مونځ نه مخکې ویله خو دا د جمهور صحابو طریقه نه وه کله چې د یو صحابي اختلاف د ډیرو سره راشي موږ به په هغې کې ګورو ابوبکر ځکه نبي علیه السلام فرمایي فانه من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا زما نه بعد به زندګي تېروئ تاسو به اختلاف وینئ دا زمان نبی فرمائی بیا سوئی فعلیکم بالسنتی والسنة الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو زمان خلفاء الراشدین دور گوری دا غیو طریقہ گوری ارے اغیو تاسو تا پا کم طریقہ وی پاغی لار شئی اول با ابو بکر گوری عمر عثمان علی با گوری ابو بکر عمر عثمان علی با گوری که دا غیو طریقو کی وابا منی اغیو کې نو بیا او فقیه لکه عبدالله بن مسعود چې په صحابو کې فقیه دی د صحابو په اعتماد دی عبدالله بن عباس دا صحابه به ګوري جمهور به ګوري چې ډېر صحابه کم طرف ته دي او که په دغه شان دوه ډلې په صحابو کې جوړې شي په یو مسئله کې بیا به پکې فقیه صحابه ګوري لکه موږ احناف وایو یو طرف ته صحابي عبدالله بن عمر دی اره یاد ساتئ هغه په خپله رب الیدین نه دي کړي مجاهد رحمت الله علیه فرمایي 12 کاله ما د عبدالله بن عمر شاګردي کړله ما په رب الیدینو نه دی لیدلی لیکن د رب الیدینو روایت وابیان را نقل کوي را نقل کول جدا خبره ده شپږ 50 صحابه د پیزار مونځ را نقلوي او که بغیر د پیزار مونځ نو څو صحابه را نقلوي لیکن عمل د په کم باندې دی خپیاب له مونځ کول پیزار ایسته مونځ ته نو یو نوی عمل ډېر صحابه اکثر را نقلوي یو نادر کار ډېر صحابه کرام را نقلوي نو د رب الیدینو په باره کې چې مونږ وکات عبدالله بن عمر د عمر نه کم دی او د عمر نه چې کم و هغه وروستو سب کې ودرېدو ابن مسعود فقیه هم دی لوی صحابي دی هغه اول سب کې ودرېدو فرمایي په کوفه کې خلکو ته مونځ وکړو اول ځل یې لاس اوچت کړو ویل دا د نبي علیه السلام طریقه د مونځ ده بیا یې رب الیدین نه دي کړي دی وجه نه موږ ګورو چې کم صحابي د عمر نه غټ دی د پیغمبر سره ډېر صحبت دی په اولني سب کې به پیغمبر پسې ولاړ دی موږ د هغه لار بیا نه شو نو زه تا ته وایم حاجي صاحب زه ستا ومنم که نه د ابوبکر عمر عثمان علي ابن مسعود ابن عباس ومنم
زه دې دور د مولا ومنم که نه د هغه صحابه ومنم. کله چې د هغه صحابه ومنو دا څنګه چې پیغمبر وایي زما نه بعد به ډېر اختلاف وینئ، نو زما سنت زما د خلیفه راشده ابوبکر عمر عثمان طریقې وګورئ. او د کم صحابي په باره کې چې وایي زه له په دې راضي یم چې تاسو ته کم دین ابن مسعود خو د هغه ونیسه. د طلاقو مسله کې من عمر ونیو، 3 طلاق 3 د اختلاف نشته. عمر ویل ټیک ده، پیغمبر وایي چې اختلاف راشي دوی ته ګورئ. د قبر زندګۍ کې راله مسئله من ابوبکر وکړ، کله چې زه وفات شم ما ته غسل راکئ، ما ته کفن راکئ، د جنازې مونځ راکئ. ما ویسئ د پیغمبر د روضې مخې ته مې کېدئ، تر هغې پورې به ما نظر نه کوئ څو پورې چې نبي علیه السلام نه اجازت نه یې غوښتی. صحابو جنازه تیاره کړه، دفن یې ورکړو، کفن یې ورکړو، جنازه یې ورکړه، د صدیق اکبر جنازه یې اوچته کړه. ارې د روضې رسول مخې ته راغله، نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله ابوبکر بالباب، ابوبکر په دروازه کې دی، اجازت دی که نه دی؟ زما د نبي د روضې نه اواز راځي ادخلوا الحبیب الی الحبیب. ارې ملګری د ملګري خوا ته بوځئ، ابوبکر زما یار دی، ابوبکر زما پیار دی، را دننه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ابوبکر عقیده دا وه چې قبر کې ژوند دی، ځکه خو چې اجازت وغواړئ او اجازت میلاو شوی دی. اوچت که تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علیه. د جمعې 2 ځانه دي، څوک وایي وقت، څوک وایي یو دی، څوک وایي 2 دي. بیا راشه کله چې اختلاف دی خلیفه راشد عثمان وګوره، عثمان په دور کې 2 ځانونه شوي. مال حجي صاحب ما منه، مدا مولا منه، که د نبي علیه السلام صحابي حضرت عثمان ومنه، عثمان 2 ځانه کړي 2 کړه. تراو کې اختلاف راغی، څوک وایي 8 دي، څوک وایي 20 دي. مالمه ما منه، مدا مولا منه، علي ومنه. د علي نه په صحیح سند ثابت ده علي 100 رکعاته کړي. اختلاف کوم ځای کې دی؟ ستا سترګې پټې دي. نو زه دې په یو 2 کې حیران کړی یم، الله دې ته د نیکې هدایت وکړي. بهرحال ما ذکر دا کوم چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی، خلکو ته مونځ ورکو. صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام، د خلکو نه قرات واورید، په امام پسې وروسته ولاړ دی. اره په امام پسې وروسته قرات کوي. فلما انصرف، کله چې ابن مسعود د مونځ نه فارغ شو څه ورته فرمایي اما انا لکم ان تفهموا، آیا تاسو ته پته نشته، تاسو نه پوهېږئ؟ اما لکم ان تعقلوا، آیا تاسو کې عقل نشته؟ نبی علیہ الصلاة والسلام صحابی دا وی نه تاسو پیږئ نه په تاسو کې عقل شته. اذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوستی کېږي فاستمعوا، چپ شئ ورته، اورئ. وانصتوا، دا اورئ، دې ته چپ شئ. دا زه نه وایم، دا د نبي علیه السلام صحابي عبدالله بن مسعود وی هغه به بې عقلی، هغه نه پوهېږي کوم چې په امام پسې قرات کوي. دا ابن مسعود فیصله ده. اوس ته به خپله وایي زمونږ کوم عمل د صحابي خلاف دی، مونږ قبر خپل سر ته بقره وایو. دا چا ویل؟ دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله فرمایل کله چې څوک مړ شي جلدی کوئ چې ویسئ مقبرې ته، خپل سر ته د بقرې اول او اخر ووایي. یار من خپل یو عمل د صحابي نه ثابت او ته د بدعت چا په ورکې؟ دا فتوا اول په صحابه ولګوه. او دی وی حدیث کی راضی لا صلاة لمن لم یقرأ، منز نشت راغا چا چی وی نلوستو قیراتی ونکو بفاتحة الکتاب. اجیسے باول خود دی معنی دار چی لا صلاة لمن لم یقرأ، دا آغا سڑی منز نکی چی آغا قیرات ونکی بفاتحة الکتاب دا فاتحه سرا. تا فاتحه وینو خاما خبر سر قرآن دا سورت قیرات کی خاما خبر سره قرات کې حاجی صاحب د دې مطلب خاول داري. دویم دار دې حدیث نقل کون کې امام ابو داود فرمایي هاذا لمن يصلي وحده، دا هغه کس په باره کې دی چې یوازې مونځ کوي. یوازې مونځ کوونکي په باره کې موږ هم دا وایو چې فاتحه ونه ویله مونځ نه کېږي. لیکن کله چې د امام سره ولاړې بیا قرآن دا وایي چې قرات به نه کې.
او د قرآن مفسر عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس صحابه کرام فرمایي چې په ایمان پسې ولاړې قرات بنکې زه تفسیر د صحابي نه خیم دا تفسیر د کونړي نه خی اوس فیصله ستا ده نبی فرمایي زما صحابي ته ګوره د دې مثال د ستورو دی ستوری رڼا د سپوږمۍ نه دي زما نبي مثال د سپوږمۍ د صحابي مثال د ستوري چې رڼا اخیستې ده د ستوري رڼا خپله نه ده اره ستوري را یوځای شي سپوږمۍ ته جوړه شي سپوږمۍ چې ټوکله شي په ستورو کې بدل شي دیو جن ما ابتدا کې ذکر کړم زما نبی ابتاب هدایت دی صحابي نجوم هدایت دی ستا خوښه ده نجوم هدایت علی ابتاب هدایت علی یا رسول الله سمی صدی د کونل گمراه علی یا بدعتی علی ابن مسعود فرمای امام پس ولاله قرات مکه کم سړی چې کوي ابن مسعود په تور کوي نه خو پیږي بے عقل توس تفسیر د چاله د ابن مسعود علی یاد دې دور د مولاله یاد ساته نبی علیہ السلام فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لو کنت مؤمرا احدا علی غیر مشورہ کچار تسے سکین کی امیر جوڑوم بغیر د مشورینا زخو پارکار کی مشورارم زمان نبی و مشورہ غستا لعمرت ابن ام معبد زب عبداللہ بن مسعود جوړوم د هیڅ چا نه کې مشوره نه علم اجي صاحب دا ته چې ته په دین کې دلته مولانا مشوره دي لاړ شه هغه سړی والا د کوم په باره کې چې زما د نبي اعتماد دا دی که زه امیر جوړوم زه به ستاسو نه مشوره علم لیکن کله چې زه به غیر د مشورې نه مقرروم هغه واحد عبدالله بن مسعود تاسو یو جمله یاد ساتئ پس مکه باندې انبیاء تعداد 1,40,000 دی الله جل جلاله په مابین کې او د بنده په مابین کې چې کومه ذریعه ده هغې ته وایي نبي الله د انبیاء تعداد 1,40,000 ګرځول دی زما نبي صحابه تعداد 1,40,000 ګرځول دی اشاره دا ده ای نبي ته نماینده زمایي زما د نمایندګانو تعداد دی 1,40,000 چونکه ستا شریعتم د تمام ازمکه د پاره ده دیو جنا ماتا ته 1,40,000 صحابه درکړو مونږ چې کله وخت د انبیاء تعداد 1,40,000 ده د صحابه تعدادم 1,40,000 ده څومره تعداد چې د انبیاء ده دومره تعداد د صحابه ده دې کې اشاره ده څومره انبیاء چې زما دي دومره ستا دي نبی وای نماینده خدا ته صحابي وای نماینده مصطفی ته څومره تعداد د انبیاء ده دومره تعداد د صحابه ده بیا جسه بیا ساته څومره تعداد د انبیاء دومره تعداد د صحابه کله چې نبی دنیا ته راغی زما د نبی پر راتلو نبوت ختم ده لیکن د نبی په تلو باندې نبوت هم ختم خدا غي سره په صحابیت هم ختم دا غي سره په سم ختم ده صحابیت هم په ختم ده زما مراد تاسو ته داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کہ زه امیر جوړوم بغیر د مشورې نه ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم څوک به جوړوم ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه انتخاب دی څنګه چې زما رب انتخاب د مصطفی کړل زما نبی انتخاب د ابن مسعود کړل د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ انتخاب کړل د نبی انتخاب پس مکه صحابه دي د رب انتخاب پس مکه باندې نبوت دی الله زمکه تر علی ګل صحابه را لګل دي انبیاء را لګل دي او نبی چې امت تور کړل صحابه ور کړل دي چونکه کتر ما بین صحابي ختم کې نو تا نبوت نه ملاویږي دا د صحابه احسان دی په مونږ باندې مونږ ډیر زیات ګناهګار خلک خو بس دومره صرف وایو چې د نبی او د صحابي د هغوی د ذات دپاره څه خبره وکړو دا به زموږ د کامیابۍ او زما نبی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپلم فرمایي والذي لا اله الا غیره قسم می دی د هغه رب په ذات باندې چې د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته ما من کتاب الله سورة په قرآن کې داسې یو سورت نشته الا انا اعلم حيث نزلت مگر ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی
آج کم تفسیر کئی عبداللہ بن مسعود ما ته پتره چې دا څنګه نازل شوی ما ولا کې تاسو ته آیات د قران ولوستوات سمو بحبل الله جميعا نن ستاره لیکچر زم لیکي او پرتن ته دا پته نه لګي د دې څه تفسیر دی ابن مسعود فرمایي د دین مراد ده په جماعت کې داخل شه څنګه چې زمانه به فرمایي فانه من شذ شذا فينا من شذ شذا فينا کم سړی چې یوازې شو دی به یوازې نن دې ته اجازت ورکوي صرف نوم د اسلام علا او کم اسلام تی مراد دی جماعت اسلامی وی زمنگ اسلام جماعت المسلمین وی زمنگ اسلام د پنجاب انجینیر وی زما اسلام منیر شاکر وی زما اسلام فرویزی وی زما اسلام غامیدی وی زما اسلام ډاکټر اسرار وی زما اسلام یار د یو اسلام نم 500 اسلام جوړ کو دیواجن ابن مسعود فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا اوس د دې آیات تفسیر وره د څوک تی مراد دی جميعا نسوک مراد دی جماعت دی مراد دی اهل سنت والجماعت چلان دی دویم آیات د دې تشریح کوي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه پرز د قیامت بر بعضی خلکو مخونه سپینی د بعضو بتوري ابن عباس فرمایي مخونه چې سپینی اهل سنت والجماعت مخونه چې توري اهل البدعه والضلاله الحاد والا او بدعات والا مخونه بتوري زوس د چاو منم ابن مسعود په جماعت کې داخل شه سلور امامان حنفیه شوافی مالکیه حنبلیه د دیو دا سلور وانه چې رايوځي کې د اهل سنت والجماعت دي مسائلو کې د انبیانو می اختلاف شته د آدم په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده د یوسف په شریعت کې د تعظیم سجده جایز ده اره د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده په مسلو کې اختلاف راشي موږ په خپل امام ابو حنیفه منو په عقیدو کې د سلور امامانو اختلاف نشته نو چې په عقیده کې اختلاف نشته نو فرقه نه ده فرقه خو علي چې کله په عقیده کې اختلافي سلور امامانو چې کومه عقیده دي یو شان دي د دې په مسایلو کې اختلاف دی چونکه د رسول الله شریعت ټولي دنیا ته الله 1,40,000 انبیا ولې را لېږل وجه دا هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده د هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده لیکن د تمام انبیاء عقیده ودا دغه شان د سلور امامانو عقیده ودا مسلو کې اختلاف دی او مسلو کې اختلاف د سوا جن دی زماد د نبی او سنت الله نه ضایع کوي کرا پولیدان د امام صاحب پنځ منسوخ دي د امام شافعي پنځ ناسخ دي کدلته څوک نه کوي په ملایي شاکی کوي آمین د امام ابو حنیفه پنځ باندې دعا ده یا اسم من اسماء الله تعالی د الله د نومونو نه یو نوم ده پرو باندې ویل بهتر دي امام شافعي وی پتیزه ویل بهتر دي اره زما د نبی سنت الله نه ضایع کوي دی وجنا الله ورته نمائندگان صحابه ورکړي کته چې په اختلاف په مسائلو په وجه باندې فرقه د نبی په صحابه د فرقې الزام لګول دي صحاباو کې څه دي چې هغه رفع الیدین کول او ابن مسعود نه کول خلفای راشدین نه کول نو کته چې په مسلو کې چرته فرقواریت ده او دا کوم خبره تکه تغت خبيث په مقدس مکا خنزیر ستانه بلغت هندو کافر نشتا ستانه بلغت ملحد او بدعتي نشتا ته په صحابه د فرقواریت الزام لګي د کوم مبارک زمانه به فرمایي د دیو په لار لاړ شي تاسو به جنتی جماعت شي ته بیا په خو باندې الزام لګي لہذا یاد ساتي د مسلو په اختلاف باندې فرقواریت نه دي ته فروع د سلور امامان په مابین کې دي اختلاف په عقیده کې ده اساس زمانه ته فرقه د اسلام په نوم فرقه راوباسي او بیا به باز دسی ور بلیږي چې کله دیوبندي عالم میدان تراشي شمائل نبی صاحب مناظره کې میدان تراغه په دې بازي فرقه پرست ور بال شو کم فرقه پرست تاسو پیدلې کم چې د اسلام په نوم باندې تاسو ته دوکا درکې او چې مونږ ته اجازه ملا شي مونږ لیکچرز ورکو absolutely not absolutely not هرگز به تمیلاو نشاجي صاحب تر سوچ مونږ ګندو دیوجن ابن مسعود فرمایي په قران کې د یو سورت نشته ماته پتر چې دا څنګه نازل شوه وما من آیه الا انا اعلم په ټول صحابه کې ماته خپترا چې دا آیات څنګه نازل شوه د دې معنی سره د دې ترجمه سره د دې تفسیر سره
فيما انزلت چې دا آیات د څه مبارک نازل شوی ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب الله مني کما پدا پته ولګي پلان کې زګین کې یو کس دی زمانه زیات په قرآن باندې پیږي زه به ورته ځان رسوم زه به د هغه نه د دې آیات مراد زده کوم دا ابن مسعود وایي زه مسلم شریف کې دی او رسول الله فرمایي دا وجه ده په قرآن لوی عالم دی د نبی د حدیث لوی عالم دی د وجې نه نبی فرمایي که تاسو ته زما د طرف نه څوک دین بیانوي ان جاءکم که تاسو ته یو کس راشي زما د طرف نه درته یو روایت بیانوي تاسو د هغې تحقیق کوئ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه لیکن کله چې ته ابن مسعود وایي زما نبی فرمایي ترمذي کلاب کا تاسو یې تحقیق مکوي د په علم زما اعتماد ده د په رضا کې زما رضا ده د قرآن په تفسیر پیږي دا زما نبی وایي که زه بغیر د مشورې نه امیر جوړم ابن مسعود به جوړم من سره ان يقرأ القرآن غصا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد تاسو کې یو سړی ځان خوشحالۍ په دې خبره باندې چې زه د قرآن داسې ویم څنګه چې نازل شوی رسول الله فرمایي هغه دې داسې وایي څنګه چې ابن مسعود وایي حاجي صاحب صحابه وګوره عمرو ابن العاص رضی الله فرمایي په استادانو د قرآن کې اول نوم د عبدالله دی عبدالله ابن مسعود دې وجې نه زه ورسره سخت محبت کوم زما خاص محبوب دی ارے عمرو ابن العاص وایي زه ورسره محبت کوم صحابه وایي موږ ورسره محبت کوو ما خپل شاګرد ته وایي لاړ شه دین دې زده کړه حاجي صاحب ته وایي د ده تفسیر شرک عملي دی نعوذ بالله ته په دې دور پسې روان یې څه فرمایي لاړ شه د ابن مسعود نه دین زده کړه عمرو ابن العاص وایي زه ورسره سخت محبت په دې وجه کوم د قرآن لوی عالم دی او ولې به نه رسول الله علیه السلام ته دوه کسان رال د یو نوم دی سمامه او د بل نوم دی عبدالله بن نواح رسول الله ته تپوس کوي د کوم دین راغلی یې نوم هم څه دی دواړه جواب ورکوي موږ د یمامه نه راغلي یو یمامه دا د عربو یو مشهور قبیله ده د هغې نوم دی رسول الله وایي څه له راغلي یې وایي موږ زموږ نبي مسیلمه کذاب چې کوم زموږ نبي مسیلمه رالیږلي یو ای محمده چې ته یا زموږ سره صلح وکړه ته به د ښار نبي شې او مسیلمه وایي چې زه به د کلو نبي شم او یا راته دا ولیکې چې ستاسو د وفات نه بعد به زه نبي یم ستاسو خلیفه به یم نو ما خو تاسو ته مخکې ویل چې نبوت هم انتخاب د رب کائنات صحابیت هم انتخاب د رب کائنات دی رسول الله ته تپوس وکړو آیا مسلمه پر اشتیا د نبوت دعوه کړ نو دوانه ورته وایي ها کړې ده ابو داود کی روایت دے لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما کتاسو چرت سفیر او قاصد نوے مسلمہ کذاب تاسو نے بیویلو ما بستاسو سرد تن جدا کرے ننیم دا سزا دا من سب نبیا فقتلوه کم سړی چې زما د نبی مبارک نازیبا خبره کوي سر میرے جسم نه اخوا کوي دا زما د نبی فیصله وه سیو فرمایل لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتكما که چېرته په بین الاقوامي سطح باندې د قاصر او د سفیر وجل دا منه نه ما به ستاسو سرونه قتل کړي یاد ساتره ختم نبوت منکر قطعا کافر دی او په بین الاقوامي سطح باندې سفیر نشي قتلولی نبی علیہ السلام ورته وایي نه خدا د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی نه د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاخره نبی هم زمانه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته او که چېرته بل نبی دنیا ته راته عمر به نبی و که زمانه بعد بل نبی دنیا ته راته نو ابن مسعود چې کله د کوفې گورنر شو یو ځل راوتلی د کوفې په یو چوک کې ولاړ دی یو کس ته په غور باندې داسې ګوري حالانکې دا د ابن مسعود عادت نه و چاته به داسې په غور نه کاتو او بیا پاسېده ورته ګوري ور روان شه خواته ورغې
ورته وای څوک یې ته؟ هغه ورته وای عبدالله بن نواحه. ابن مسعود فرمایل ته خو د رسول الله خواته یو ځل نه وې راغلی او یو درسه بل کس او تاسو د مسیلمه کذاب پیغام راوړی رسول الله ته. هغه وای ها زه وم. ابن مسعود تپوس وکړو ته اوس هم مسیلمه کذاب ته نبي وې؟ نو د عبدالله بن نواحه وای ها. ابن مسعود وفرمایل هغه وخت وی رسول الله ته ته ځکه څه نه ویل چې ته سفیر او قاصد وي؟ خپلو ملګرو ته ویل کوم کسان به چې ورسره چونکې ګورنر دی قاضي دی خذو وینیسئ. دا ابن مسعود وی وینیسئ. بیا ورته وایي توبه که. په دې وخت کې تاسو یاد ساتئ یو سړی که چېرته مرتد شي او دا مرتد توبه وکړي قتل کوئ بیا نه، لیکن کوم سړی چې نبي علیه السلام په باره کې ګستاخي وکړي د نبوت ګستاخي وکړي بیا به یې قتلې. که توبه هم وکړي ته به وجه څه ده؟ نو زه درته وایم وجه دا ده چې الله حی قیوم ذات دی او توبه قبلی. د قرآن فیصله دا ده او د نبی په نبوت چې یو سړي حمله وکړه رسول الله په دنیا کې نه دی ژوند دی چې هغه معاف کړی، چې نه دی معاف کړی. معافي په نبي علیه السلام منحصره ده. موږ ته حکم دا دی چې قتل یې کوي، مخ د ځمکې نه ختم کوي. عبدالله بن نواحه ورته وایي توبه نه وباسم. ابن مسعود وایي پانسی کوي او سر عام پانسی کوي. دا مسیلمه ته نبي وایي دی ګوره د پیغمبر علیه السلام ګستاخي نه وکړي خو دا مسیلمه ته نبي وایي او زما نبي اخیره نبي نه مني د دې عقیدې منکر دی پانسی کوي. او چې کله پانسی کو بیا ابن مسعود وفرمایل د ختم نبوت د منکر سزا دا ده، د ختم نبوت د منکر سزا دا ده. بهرحال عزیزانو الله جل جلاله دې وکړي چې موږ خپل آیډل صحابه کرام جوړ کم سړی چې د صحابي ګستاخي کوي د پاکستان په قانون کې د هغه سزا عمر قید دی. عمر قید سزا د پاکستان په قانون کې ده. او کم سړی چې د نبوت ګستاخي کوي نو سزا یې قتل د پانسي ده. کته چې په دې کې وجه او راز څه دی نو یاد ساته نبوت براه راست انتخاب د رب کائنات دی او کوم سړی چې د انتخابي رب ګستاخي کوي د هغه سزا قتل دی. او صحابیت چې دی هغه بلا واسطه بل واسطه دی، د نبي په واسطه باندې د رب انتخاب دی. دی وجه نه کوم سړی چې د بل واسطه انکار کوي د هغه سزا عمر قید دی. او چې د بلا واسطه چې نبي دا د رب بلا واسطه انتخاب دی، هیڅ واسطه په مابین کې نشته، د دې نه انکار کوي د دې ګستاخي کوي د هغه سزا قتل دی، د هغه سزا قاتل دی. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ صحابه کرام خپل آیډل جوړ کړو، موږ خپله زندګي د صحابه کرامو دپاره پیش کړو. واخر دعوا